أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مریم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 34 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك دغ عيسى بن عيسى چزوی مریم د مریم دی قول الحق الذي نو د خبر حق ده قول الحق د خبر حق ده یعنی د عیسی بن مریم چې کوم خبره کړې چې انی عبد الله نو د خبره حق ده او یادا چې ذالک عیسی بن مریم دغه عیسی چې زوی د مریم دی قول الحق نو د الله خبره حق ده نو الله تعالی فرمایلی چې دا زوی د مریم دی مهد الله فرمایل عیسی بن مریم عیسی چې زوی د مریم دی نو د الله تعالی د خبره حق ده چې عیسی علیه السلام زوی د مریم دی او یادا چې د عیسی علیه السلام د خبره حق ده خبر دواړه یو ده چې انی عبد الله زد الله تعالی بنده ما الذي هغه فيه يمترون چې دی پکې شک کوي دا عیسایان پکې شک کوي چې دا د الله تعالی زوی دی لا یعذ بالله ځکه چې دی دا ګمان کو چې د کم انسان پلار نشته دی د پلار نشته دی عیسی علیه السلام نو دا زوی د الله تعالی دی نو الله تعالی هو کن فیکون ذات دی هغه ته د پلار اجت نشته د بچی پیدا کېدو دپاره نو ذلک عیسی بن مریم دا عیسی چې زوی د مریم علیه السلام دی قول الحق د خبره حق ده الذي اغه خبره فيه يمترون چې دی پکې شک کوي چې دی وی د الله تعالی زوی دی لا یعذ بالله ما کان لله او مناسب ندی د الله تعالی د لپاره ان يتخذ دا چې انیسی من ولد سوک اولاد د الله د لپاره دا مناسب ندی ځکه چې اولاد د هغه چا د لپاره پکار وي چې کوم سړي باندې کمزوري راځي دی وی خدای پاک مال اولاد راکړي د څه دپاره چې زه سبا کمزوري شم د اولاد به مدد کوي یا د دې دپاره چې زه مړ شم نو د اولاد به میراث ووسي شاته دعاګانو کولو والا به راته جوړ شي دعاګانې به راپسې کوي شاته مې نوم پاتې شي نو الله تعالی خو د دې ټولو خبرو نه مبرا دی الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی الله باندې نه کمزوري راځي نه په الله تعالی باندې مرګ راځي نه په الله تعالی باندې فنا راځي او نه د الله تعالی چاته حاجت شته دی نو د دې وجه نه د الله تعالی دپاره دا اولاد ګڼل دا غیب دی او الله تعالی د ټولو غیبونو نه پاک دی ما کان لله مناسب نه دی د الله دپاره ان یتخذ دا چې انیسي من ولد سوک اولاد نو اولاد خو د الله دپاره غیب دی سبحانه الله تعالی پاک دی د دې غیب نه اذا قضا هر کله چې هغه فیصله کی امرا یو کار نو دلته کې چې الله تعالی د اولاد نه پاک دی نو عیسایانو خدا دعوه کوله چې د پلار نشته نو پلار یې څوک دی نو الله تعالی د هغې جواب وکړو چې فانما یقولو بېشکه چې هغه ووایي له ده ته کن شه فیکون نو هغه شي
دا د دې خبرې جواب شو چې عیسایانو وی چې د پلار نشته نو پلار به سوګي د څنګه پیدا شوی دی نو دا داسې پیدا شوی دی چې الله تعالی د یو کار اراده وکړي او یو کار ته ووایي چې شا نو بس هغه فوراً چې کوم دی شي وی الله تعالی ته د کن اجد نشته چې الله یو کار ته ووایي چې شا د الله تعالی د ارادې نوم موجود دی چې کله الله تعالی د یو کار اراده وکړي فوراً هغه شی وي خو دا کنایه ده د کثرت عجلت نه د زیات تعدی نه او د انسانانو د ذهن مطابق الله تعالی خبره کړي چې الله وی شا نو بس هغه کار شي نور الله تعالی د کنتم اجد نشته بس الله تعالی چې اراده وکړي هغه کار شي ما کان لله ندی مناسب د الله د لپاره ان يتخذ د چې اونیسی من ولدن سوک اولاد سبحانه هغه پاک دی د دې خبرونه اذا قضا هر کله چې فیصله کی امرا یو کار نو فانما یقول نو افرمای هغه ته له یقول افرمای له هغه ته کن جشا نو فیکون هغه کار شي وان الله ربي او بشک الله تعالی ربي رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه د هغه عبادت وکړئ هذا صراط مستقیم دا نیغه لاره ده دغه عبادت وکړئ دا نیغه لاره ده فاختلف الاحزاب نو اختلاف کو ډلو من بینهم په ما بین خپل کې په خپل مینس کې ډلو اختلاف کو هغه ډلې څوک وي هغه د عیسایانو هغه درې ډلې وي چې بعضوی عیسی علیه السلام دا بالکل د الله تعالی ذات حلول کړی دی په عیسی علیه السلام کې او عیسی علیه السلام په شکل کې الله تعالی راکوز شوی دی الیاذ بالله بعضوی درې خدایان دي عیسی علیه السلام مریم بی بی او جبریل علیه السلام درې وړو الله تعالی عیسی علیه السلام او جبریل علیه السلام او بعضو سره مریم بی بی ملګری کړی ده نو دی په خپلو کې اختلاف وکړه حالانکه دې ته چاسې نه دی ویلي عیسی علیه السلام خو ته دا خبره کړل چې انی عبد الله زه د الله تعالی بنده یم زه په خپله د الله تعالی عبادت کوم نو زه خدای نیم زما عبادت مه کوئ فاختلف الاحزاب اختلاف کو ډلو من بینهم په خپل مینس کې فویل هلاکت للذین دها کسانو د پاره کفرو چې کافران دي من مشهد د حاضرېدو یوم عظیم د لوی ورځې نه دغه لوی ورځ باندې دي د پاره هلاکت دی په کوم ورځ به چې دی حاضرېږي او الله ته مخامخ کېږي او الله تعالی بیا د دین تپوس کوي نو فویل هلاکت للذین دها کسانو د پاره کفرو چې کافران دي من مشهد یوم عظیم په هغه لوی ورځ د حاضرېدو نه په هغه لوی ورځ به دی حاضرېږي اسمع بهم څه اورېدونکي و دوی و ابصر او څه لیدونکي و یوم په هغه ورځ باندې یأتوننا چې دی به راشي مونږ ته لکن الظالمون لیکن ظالمان الیوم په دغه ورځ فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې وي وانذرهم او ویروه دوی لره یوم الحسرت د یوم حسرت نه د قیامت تر ورځې نه نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې دی د حسرت ته د ورځې نه ویروه د قیامت تر ورځې نه ویروه وي د حسرت تر ورځې ورته ولي ووي د افسوس تر ورځې ورته ولي ووي د قیامت ورځې ته نو په دغه ورځ خو ظاهري خبره ده چې دوزخیان به افسوس او ارمان کوي چې کاش مونږ کلمه ویلې وي او مونږ چې کوم نیک اعمال کړي وي نن به مونږ جهنم ته نه وتلي نن مونږ جنت ته تللي خو معاذ رضی الله عنه وی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې په دغه ورځ باندې به جنتیان هم افسوس کوي دوزخیان خو به افسوس کوي خو جنتیان به هم افسوس کوي نبی معاذ رضی الله عنه تپوس وکړو چې جنتیان به څنګه افسوس کوي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې جنتیان به د دې خبرې افسوس کوي چې په دنیا کې موږ څومره وخت پاتې شوي یو او کم وخت موږ د الله نه غافله پاتې شوي د الله ذکر مو نه دی کړی نو هغه وخت پسې به افسوس کوي ځکه چې د جنت درجې دا به په اعمالو باندې وي نو دنه چې په کم نیک عمل پاتې شوی دی کم وخت بغیر د الله تعالی د ذکر نه تیر شوی دی نو دا جنتیان به په جنت کې صرف دغه افسوس کوي نور افسوس په نه کوي خو صرف دا افسوس به کوي چې کاش زمونږ نه دا وخت ولې په غفلت کې تیر شوی دی موږ د الله تعالی ذکر ولې نه دی کړی او نبی علیه السلام فرمایي چې هر مړ کېدونکي کس چې کوم دی دا افسوس کوي هر مړ کېدونکي کس دی افسوس کوي د مرګ په وخت کې کو ګناهګار او کو نیکوکاري
ګناهګار ته دې وجې نه افسوس کوي چې کاش ما ګناهونه نه وې کړی نیک عمل مې کړی وې نن به چې کوم دی زما مرګ ډېر د خوشحاله و او دا نیکوکار ته دې وجې نه افسوس کوي چې ما دا نیکۍ ډېرې کړې وې نو دواړه به افسوس کوي حاجي عبدالوهاب صاحب یو پیره په منډه منډه باندې یو ځای بیان وکړو بل ځای ته را روان نو مولانا جمیل صاحب ډېر ټوکمار غونده کې وو نو هغه والا مخې له ورغې سلام یې ورسره وکړو وي حضرت حاجي صاحب و منډې مو واخه کو ډېرې منډې وې خو د قیامت په ورځ به افسوس کوې ته به هم افسوس کوې موږ به هم افسوس کوو نو د قیامت په ورځ بیا ټول خلک افسوس کوي نو ځکه وي وانذرهم او ویروه دوی لره یوم الحسرت دغه ورځې د افسوس نه اذا قضی الامر هر کله چې فیصله کړي شي کار وهم فی غفلت او دوی به فی غفلت په غفلت کې وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي دوی په غفلت کې دوی ایمان نه راوړي چې فیصله شي کار اذا قضی الامر هر کله چې فیصله شي کار فیصله شي نبی علیہ السلام فرمایي چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو دا مرګ دا به د ګډوري په شکل کې د سپین او تور یعنی پړنګ ګډوري په شکل کې به راوستلی شي او جنتیانو ته به وي ای جنتیانو راپورته شئ دوزخیانو ته به وي ای دوزخیانو راپورته شئ مرګ علالیږي مرګ له به مرګ راشي یحیی علیه السلام له به الله چاړه لاس کې ورږي چې دا مرګ ذبح کا هغه به د جنت او د جهنم په منځ کې جهنمیان به ورته هم ګوري جنتیان به ورته هم ګوري دا مرګ به داسې حلال کي مرګ به ختم شي یو که د خفګان نه مرګ وي نو په دغه ټیم کې به جهنمیان مړه شوي وي او که د ډېرې خوشحالۍ نه مرګ وي نو جنتیان به مړه شوي خو نه د ډېرې خوشحالۍ نه مرګ شته دی او نه د ډېر خفګان نه هلته کې مرګ شته دی نو جنتیان به ډېر زیات خوشحاله شي په دې خبره باندې چې بس موږ به همیشه دپاره په خوشحالو کې مرګ به راله نه راځي او جهنمیان به ډېر زیات خفه شي دې ته چې په دغې باندې کوم افسوس کېږي دومره افسوس به دې ته په یو وخت کې نوي شي اذا قضی الامر هر کله چې فیصله شي کار وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض بېشکه موږ به وارثان یو الارض د ځمکې ومن علیها او هغه څوک چې په دې ځمکه باندې وي هغه څه چې په دې ځمکه باندې وي الله وي د دې ټولو وارثان به موږ یو ځکه چې ټول انسانان ختم شي ځمکه و حقیقي مالک ته پاتې شي مجازي مالکان به ټول د ځمکې ختم شي هغه به لاړ شي او حقیقي چې کوم مالک دی د دې ځمکې الله رب العزت هغه ته به دا پاتې شي نو الله وي انا نحن نرث الارض بېشکه موږ به وارثان یو د دې ځمکې ومن علیها او هغه څه چې په دې ځمکه باندې دي ټول به موږ وارثان یو والینا ومن او هغه څوک علیها چې په دې ځمکه باندې دي والینا دوی به موږ طرف ته یرجعون واپس کولی شي دا څه چې په دې ځمکه باندې څومره انسانان ګرځي الله وي دا ټول به موږ ته واپس کولی شي ذالک عیسی بن مریم دغه عیسی چې زوی د مریم علیه السلام دی قول الحق د خبره حق ده الذي هغه فيه یمترون چې دی پکې شک کوي ما کان لله ندی مناسب د الله دپاره ان یتخذ دا چې اونیسي من ولد څوک اولاد سبحانه پاک دی هغه د دې خبرونه اذا قضا هر کله چې هغه فیصله وکړي امرا د یو کار فانما یقولو نو بېشکه وفرمایي له هغې کار ته کن چې شا فیکون نو هغه شي وان الله او بېشکه الله تعالی ربي رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی نبی علیہ السلام فرمایي ان الله بېشکه الله تعالی ربي چې رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه نو تاسو عبادت وکئ د هغه وحدوه تاسو توحید واحد امنه دغه الله تعالی هذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم نیغ لاره ده فاختلف الاحزاب پس اختلاف وکړلو من بینهم په مابین د دوی کې فویل بس هلاکت للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي من مشهد یوم عظیم د هغې لوی ورځې د حاضرېدو نه
اسمع بهم څخه اوریدونکي دوی و ابصر او لیدونکي یوم په هغه ورځ باندې اسمع بهم څخه اوریدونکي به وي دوی و ابصر او څخه لیدونکي به وي یوم په هغه ورځ باندې یاتوننا چې دی راشي مونږ ته مطلب دا چې دی په هغه ورځ باندې هر څه واوري ورځ د قیامت په دې پوه شي دنیا کې خودي نه اورېده کنه صم بکم عمي فهم لا يرجعون دنیا کې خودي حق خبره نه اورېده نه حق لیدل او نه حق ویلی شو نو الله وی چې په هغه ورځ باندې بدی حق خبره ووري و ابصر او ډیر خلی دونکي به وي خو الته کې ولا بیا لیدل او اوریدل کار نه ورکی مطلب الته به بیا دی په هوش کې راشي قیامت کې او دی بیا ایمان راوړي خو هغه ایمان د دې قابل قبول نه دی نو اسمع څخه اوریدونکي به بهم دوی و ابصر او څخه لیدونکي به دوی یوم به هغه ورځ باندې یاتوننا چې دی راوستي شي مونږ ته چې دی راشي مونږ ته لکن الظالمون لیکن ظالمان اليوم په دغه ورځ باندې فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې وي وانذرهم او یروه دوی لرا یوم الحسرت دروازې د افسوس نه دروازې د قیامت نه اذا قضی الامر هر کله چې تمام شکار پوره شکار فیصله شکار وهم فی غفلت او وهم او دوی فی غفلت بغفلت کې دي وهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي وهم فی غفلت او دوی بغفلت کې دي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض بشک مونږ وارثان یو الارض د دې ځمکې ومن او د هغه چا څوک ومن او ها څوک علیها چې په دې ځمکه دي و الینا یرجعون دوی مونږ طرف ته واپس کولی شي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين